الله 12 میاشتې کال کې پیدا کړو پرې 12 میاشتو کې الله سلور میاشتې دا محرمي ګرځولي منها 4 حرم سلور احترام والا میاشت کې حرمت والا میاشتو کې یوا دا د محرم میاشت کمه ته جمنګ پښتو کې راسان میاشت غالبا وایو دا کوم شروع میاشت یو سلور میاشت کې یو دار او دا ډېر احترام والا میاشت او ډېر مقدسه میاشت خصوصا پرې میاشت کې چې کوم ده سوانه ورځ چې کوم ده لسما محرم کمه ته چې عاشورا وي یعنی د دې میاشت لسما د دې بیا زیات فضیلت ته او بیا په دغه ورځ باندې روزه نیول دا بیا یو واجبه فضیلت لري لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کله د رمضان مبارک روزه نوې فرض شوه نو دا عاشورا چې کومه د محرم لسم ورځ درې دا روزه فرض وا او چې کله رسول الله مبارک له الله تعالی د رمضان مبارک د میاشتې روزه ورکړي نو د دې ورځ فرضیت ختم شو البته د روزي فضیلت په خپل ځای باندې ر فرضیت ختم شو زکه د رمضان مبارک د میاش روزي چې کوم نه الله تعالی پر امت باندې فرض کړي نور فضیلت درې ورځ په خپل ځای باندې روزي فضیلت په خپل ځای فرضیت منسوخ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما د خپل رب نه امید ده چې کوم یو انسان د عاشوري یعنی د محرم د لسمه ورځې سبانه ورځې روزه ونسی نو الله تعالی د انسان د یو کال ګناونه پرې باندې معاف کوي نبی علیہ السلام فرمایي زما د خپل رب نه امید ده په دې وجه باندې وس دا ورځ چې کوم دنو دا ولی فضیلت والا ده د وجه سره د باز خلکو خیال دار چې دا ورځ کې نور ایس فضیلت نشته سوا د دین د خلکو یو تصور دی د عوامو او صرف پدې کې را یو کار شوی دی چې پدې کې امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی او خبره ختمه د میاشر لسم محرم د عاشوري دا کما یاد ورځ د نو شاید چې پدې کې هم صرف دغه یو واقعه راغلی نور پدې کې سنشته نه دا سوچ غلط دی البته دا منګولې شو چې درې میاشتې فضیلت د مخ کې نه روان ځکه امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه 60 سال تقریبا وروسته را شهید شو او شپږ کاله مخکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه د دې میاشتې د دې ورځې چې کوم دینو فضیلت بیان کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل امید میرے رخبر رب د رحمت نه چې چاونه ودا اورس روزنو الله دې یو کال ګناونه ورته معاف کړي نو پته ولګیږي چې شپېته کال مخکې رسول الله مبارک درې فضیلت بیان کړي نو دومره خبره ویل کېده شي چې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت له الله نور درجه ورکړي چې الله تعالی داغه شهادت انتخاب پر یو ورځ کې وکړ ورنه دانه چې دغه شهادت د وجنه دا ورځ زیات او نور پرې کې مزید الله تعالی نور څه فضایل پرې کې نشته وسدا خبره چې د ورځې ته فضیلت ولې حاصل دي اخر پرې کې څه شی ویری چې د فضیلت حاصل دي نو دا الله تعالی په علم کې را چې دې الله تعالی ولې فضیلت ورکړي دا ورځ چې سبانه ورځ لسم محرم دا افضل ولدا نو دا الله تعالی په علم کې را چې الله تعالی دې له ولې فضیلت ورکړي نور درې تحقیق کول دا په انسان باندې لازمی شی نه دی او درې وجه د فضیلت معلومول درې علت معلومول دا په انسان باندې لازمی شی نه دی خو دومره چې موږ ته پته ولګی چې غوړه ده وجه شریعت پرې کې رقم او اعمال او حکم مونږ تکړه او کم اعمال شریعت کې صحیح دی وساغو بګی کو لکه د روزه مطابق رسول الله مبارک فرمایل نبی رسول الله والسلام د مکه نه هجرت کې مدینه تلال د مدینه کې يهودو د يهودو عاشوره پر روزه نیوا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کوي دا يهود ولې دلته روزه نسی چا ورته وی چې الله رسوله دا يهود د مدینه ذکر روزه نسی چې دی وای پر ورځ باندې الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام له نجات ورکړې بنی اسرائیل له نجات ورکړې د فرعون نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی موسی علیہ السلام ته مونږ ستاسو نه زیات نږدې رسول الله مبارک بروجن و صحابه بروجن و رسول الله مبارک اخر کې فرمایل وی زکال لک ژوندېو ما نو د دې لسمه ورې سره وازه اورس بل مرګري کوم نه هم یا یو لسمه د پاره ریچ مخالفت راشي د يهودو سره په عبادتو کې هم دغه سره پر عبادت کې هم تشبیه را نشي بهر کیف دا یو روایت د روایتو په ذخیره کې معلوم دی چې دومره خبره ده چې پر ورځ باندې الله موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل لا نجات ورکړو او فرعون چې کوم دینو الله دا په سمندر باندې غرق کړو دا لخر غرق کړي نو دا په یو حدیث کې بس دومره خبره ده د دین اخوا د ورځې ته منسوب ډیر زیات واقعیات او مشهور ډیر زیات واقعیات دي خدای څه اصل نشته څه بنیاد نشته او اگر چې کتابونو کې هغه لیک دی امام غزالی رحم الله اوګه تفصیل لیکل چې سبانه دا کم ورځ شره د عاشوري پر ورځ باندې سسو شو پر ورځ باندې کم واقعیات مخې لراغلي نو کوم چې روایت نه معلومه ده هغه دومره چې حضرت موسی علیہ السلام له الله پر ورځ نجات د فرعون او دغه بنی اسرائیل له الله د فرعون او د فرعون د قوم نه نجات ورکړو نور د ورځې ته مشهور ډیر زیات ته اگر کتابونو لیکل خو بنیاد نشي لکه داسې عمر غری چې آدم علیه السلام الله په دې ورځ باندې پیدا کړو او بیا آدم علیه السلام الله جنت ته په دې ورځ باندې داخل کړو کوم سبانه د آسان ورځ ورته منغوي او بیا آدم علیه السلام توبه په دې ورځ باندې قبول شو او بیا عرش او کرسی او اسمان او زمکا نور سپوږمۍ ستوري الله په دې ورځ باندې پیدا کړو او دغه شانتي الله جنت په دې ورځ باندې پیدا کړي دغه شانتي الله تعالی چې کوم دی حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا کو په دې ورځ باندې کوم چې سبانه د عاشورې ورځ او حضرت آدم ابراهیم علیه السلام چې الله د اور نه نجات ورکړو نه هم دا ورځ او دغه شان تخلیق د حضرت عیسی علیه السلام چې حضرت عیسی علیه السلام الله په غیر د پلار نه دا وجود ترا واستو پیدا کو د مور مریم لا الله حضرت عیسی علیه السلام ورکو نه هم دا ورځ وسبانی او بیا حضرت عیسی علیه السلام چې اسمان ته ختن هم د عاشورې په ورځ باندې وای او حضرت ادریس علیہ السلام نه چې الله تعالی علی مقام ورکو علی مقام ته خېجو هغه مې دا ورسوا او دا شان د حضرت نوح علیہ السلام چې کومه کشته وا او قوم د نوح علیہ السلام الله هلاک کو کشته دا لوبو په سر باندې ګرځیدا او بیا الله فرمایا واستوت علی الجودی جودی د غر په سر باندې را کشته چې کله کین استاو د نوح علیہ السلام کم مرګره او دا تیرا کوشل نو داوم د آسان د عاشورې ورځ وای او دا شان حضرت یعقوب علیہ السلام دل الله تعالی نظر او پس کو ذکر د بچی حضرت یوسف علیہ السلام الله د درخوانا واغسو مصر تلاړو مصر کې بیا بادشاہ شو دغه نورس حضرت یعقوب علیہ السلام بچی مصر تلاړل د غلیا غستو د پاره قاصالی او التکر مصر د بادشاہ سره تعارف کیږي چې هغه د دی ورورو او بیا دغه نورس حضرت یوسف علیہ السلام د پلار مطابق درونو نه تپوس کوي او ورته چې رسترګو نظر تله پتا بسې جړلی حضرت یوسف علیہ السلام خپل کمیس ورکاو کمیس چې راوړ د حضرت یعقوب علیہ السلام په مخ باندې ورواچو نو الله تعالی نظر چې کم دین واپس حضرت یعقوب علیہ السلام تراوسته نو ایدام در عاشورې ورځ ور آسان ورځ او دا شان حضرت یوسف علیہ السلام چې کله پلار ته خوب بیان کاو بیا د خوب نو ورسته وسررونو حسد شروع کو حضرت یوسف علیہ السلام د خپل پلار د خوانه لری کاو یو کوی ته ور واچو او بیا د کوی نه چې حضرت یوسف علیہ السلام
را وخته او را ویخیجو یوې قافلې نو دغه قافلې چې د کوم ورځ باندې راخیجو نو دا هم درې عاشورې ورځ وه سبانې ورځ وه لسم محرم وه او دغه شانتي حضرت ایوب علیه السلام بیمار شو او دغه د بیماری حالات هغه بار بار بیانېږي واقعات تاسو اورېدلي دي هغه حضرت ایوب علیه السلام له چې الله نجات ورکړه د بیمارۍ نه یو چینه د خپو سره راوزندېده او هغې کو تعالی حکم وکړه چې په دې باندې غسل وکړه او اوبه ترې وڅښه الله بیماري مکمل ختمه کړه وایي دا هم د عاشورې او د آسان ورځ وه او دغه شانتې د اسمان نه په اول ځل باندې الله چې باران کړی نو وایي دا د آسان او د عاشورې ورځ دا ټولې خبرې مشهورې دي کتابونه هم لیکلي دي امام غزالی رحم الله تفصیل سره دا خبرې لیکلي خدا سره دې سب بنیاد نشته والله عالم صحیح دي یا صحیح نه دي بهر کیف خو دغه خبره روایاتو کې شته چې حضرت موسی علیه السلام له الله په دې ورځ باندې د فرعون د لښکر نه او د فرعون نه چې کوم دی موسی علیه السلام او دغه بني اسرائیل له نجات ورکړه نو ځکه نبی علیه السلام وفرمیل چې که زه کال له ژوندی ومه نو زه به د دې آسان د ورځې روژه د لسم محرم دا روژه هم نسم او د دې سره به یو بل هم ملګري کوم نو بیا کال له نبی علیه السلام پاتې نشو دنیا نه رخصت شو خو د نبی علیه السلام خواهش چونکې دا و نو نبی علیه السلام د خواهش مطابق صحابو به ورسره یو ورځ ملګري کوله یا نهمه لکه نننۍ او یا بل ورځنۍ چې د دې سره یهودو سره چې کوم دی دا مخالفت راشي مشابهت ورسره رانشي ځکه حت الوسع چې کوم دی نبی علیه السلام حکم کړی چې تاسو د یهودو سره او دغه شانتې د مشرکینو سره د غیر مسلمو سره د یو سره تاسو کوم دی مخالفت وکړئ مشابهت ورسره رانشي نو نبی علیه السلام خو کال له بیا ژوندی نه و خو صحابو چې کوم دی ورسره یو ورځ ملګري کړه په دې وجه نننۍ ورسره ملګري کول سبانۍ سره یا د سبانۍ سره بله ورځنۍ البته دومره خبره ده چې که کم یو انسان صرف سبانۍ ونې او ورسره ملګري نه کړی دی ګناهګار نه دی الله د عاشورې د ورځې د ثواب دله په خپل ځای باندې ورکوي خو دومره د علما کرامو لیکلي د نبی علیه السلام خواهش د اهل کتابو یهودو سره چې کوم دی مشابهت راځي نو قدر له مکروه تنزیهي ده یعنی غیر اولاد غوره نه ده غوره داره چې ورسره نهمه ملګري کړي یا ورسره یولسمه چې دی نو دا ملګري کړي ځکه پیغمبر علیه السلام د دې روایت نه موږ ته یو بل تعلیم معلوم شو یو بل تعلیم د رسول الله مبارک موږ له دا راغی چې حت الوسع د اهل کتابو سره د غیر مسلم سره تاسو چې مخالفت کوئ چې تاسو مشابهت دا سره رانشي او بیا نبی علیه السلام مخالفت چې کوم ځای کې وکړو دا څه شی او دا عبادت و روژه نیول یو عبادت دی دې ځای نه پته ولګېده چې عباداتو کې هم سره د مخالفت حکم دی نو بیا په نورو امورو کې خو به خامخا د دې مشابهت چې دی نو دا نه کوي لکه بعضې خلکو ته د لباس مطابق ته خبره وکړي ویره پینټ شرټ که موږ واغوسته او موږ کټایي واغوسته دا شریعت کې کم ځای کې حرام دي او د دې حرمت حکم کم ځای کې راغلی دی او دا ملان یو قسمه تنګ نظر دی واده غوس نسی چلو شو غاړې ترې واچولو نسی چلو شو دا خو چې کوم دی نه په هغو پسې لیکلي دي او نه زمونږ په شریعت کې را منع شوي دي نو موږ وایو دی د اغیارو سره لازم شوی دی دا لباس نو کم لباس چې د اغیارو سره لازم شي او د اغیارو سره کم لباس کم رسم کم رواج کم ناسته پاسته او کم طریقه کار د اغیارو سره تعلق وساتي نو بیا حت الوسع خو هغه نبی علیه السلام حکم کړی چې تاسو د هغو سره مخالفت وکئ نو چې بیا روژه کې هم د هغو سره مخالفت دی د هغو سره مشابهت په نه کې نو بیا په خارجي کارونو کې لکه لباس شو نور غم خاري شو ارین سین ناسته پاسته غم خاري نور رسومات دیګو خامخا د هغو سره مخالفت پکار دی لکه نبی علیه السلام یو موقع باندې بیا مو فرمیل وی تاسو چې کله روژه نسئ نو روژې لپاره پېشمنۍ کوئ ځکه اهل کتاب چې کله روژه نسي نو د هغې لپاره پېشمنۍ نه کوي نو ګوره عباداتو کې هم ورسره د مخالفتو کم راغی چې دې کې هم ورسره مخالفت راشي یو روایت کې داسې راځي چې تاسو کله پګړی او پټکی تړئ ټوپۍ باندې تړئ ځکه دوی په هسې تش سر باندې تړي نو چې دې څیزونو کې راغو سره د مخالفت حکم دی نو پته ولګېده
چې مسلمان ور سره په نورو کارونو کې مشابهت نه کوي چې په ولاړه خوراک شروع کی د هغه لباس چې کوم نه اختیار کی یا غم او خالی کې مکمل طور طریقې راغو رسمونه چې کوم نه داغو غم کې هم داغو طریقې اختیار کی نو دې کې مسلمان له پکاردار چې احتیاط چې کوم نه دا کوي زګه کچر تر یو انسان هغه دا سوچ او فکر چې رسدا کارونه زکه کوما چې زما مشابهت داغو سر راشي نو دا بیا ګناه کبیره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من تشبه بقوم فهو منهم چا چې قوم سره خپل تشبیه او استراد هغه قوم نه لري زګه جو انسان دا وي چې ما ترغو په نظر باندې خلق وګوري داغو په شان دي زخکار شم زرغو په شان لباس واغوندم زرغو غون تخکار شم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چا چې قوم سره خپل تشبیه او استم مشابهت او استم فهو منهم دا غون لري قیامت پر ورځ راغو سره الله پاسي زګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل خالف المشرکین تاسو را مشرکین او مخالفت کوي رسول الله مبارک تا یو پیرا چې کم دینو سا قاصدان رالل او کله چې قاصدان رالل هغه قاصدان د روم نه رالل او قیصر روم نه چیرې نو راولې ګل نبی صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شول قاصدان داغو بریر ډیر زیات غټه او ګری مونډې وي نبی صلی الله علیه وسلم ته مخ وګرځاو دا ورته هلاک شه دا خو نه تاسو ته چا خولې دا هغه ورته مونږ ته دا خپل بادشاہ را خونه خولې دا خپل رب را تر خونه خولې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما ته زما رب دا خولې لري چې برید کم کې او ګیره وګدې کوي دې کوم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو را مجوس سره چې کم نه پرې کې مخالفت وکړي داغو خلاف کارو کې هغه چې څنګه کوي نو داغه خلاف کوي نو حتی لوسا مسلمان لپاره کارداري چې دیو سره مشابهت خبر را نه ولي اکه په لباس کې هغه که په غم خاره کې هغه که په جسم ګیره او بریتو کې هغه په نور تور طریقو کې بهر کیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواهش ظاهر کړي چې کال لکه زړه ژوند دیوما نو زبر سره نه هم یو زکوم یا بر سره ول سمج کم دین یو زکوم رسول الله مبارک الله وفاتو نو چې وفات نو صحابه بر سره بیا باقاعده دا مرګري کول نو خبره موږ دې پوره کول چې د ورځې فضیلت ولري نو دا د الله په علم کې راځي رسبانه ورځې فضیلت ولري خودمره موږ ته معلومه شو چې دا یو فضیلت والا ورځ ده الله یو فضیلت یو غرواله چې کم دینو دا ور کړي پرې وجه باندې مسلمان لپاره کوم هغه کار پکار دی کوم چې شریعت حکم کړی لکه د روزه مسله رااله پکاردار چا تلوسا سمروم د چانه وس کې ریشنو پرې کې هغه د روزه ونسی نو دا س عبارت تی پرې کې وږي خو چې رقم سیزه شریعت حکم نه کړی یا یو شعر شریعت خلافی نو داغه نبی ځان ساتل پکار دی لکه اکثر دی کې بدعات او رسومات ډیر زیاتی زموږ د علاقو کې او مخ کې خلکو ګونګړي پکې باخ کړل هغه وای جمعهتون کې او کورونه کې او یو سیبل سره وای تقسیم کړل او دا وای درې ورځ یو اهم جز غنا دا به یو فرض غنا یو لازم به غنا او دا به یو عبادت چې کوم نه دا غنا د داس بدعات او رسومات او خرافاتونه دراس ګناه د کارونه چې هغه انسان پرې کې ځان وساتي زګه او شی چې محترمي د آیات چې کوم منغوي کنا چې ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله دا الله په کتاب کې د میاشتو تعداد 12 ته او بیا الله فرمایل منها 4 حرم پرې کې سلور میاشتې محترم لري او بیا مخکې الله تعالی چې کوم دین هم دغه آیات کې فرمایي چې تاسو پرې میاش کې په خپل ځان باندې ظلم مکوئ پرې حرمت والا او میاشتو کې په خپل ځان باندې ظلم مکوئ نو اکثر چې راسره حرمت والا سيزي خلک هغه کې بیا په ځان ظلم شروع کی او ظلم پرې طریقې سره شروع کی چې هغه کې مختلف قسمه رسومات رایج کی شربتونه تقسیمه سو ګونګړي ها البته دومره خبره ده یو ضعیف روایت کې یو کمزوري روایت کې او بل خبره معلومیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کړه دې ورځ باندې را سبانه چې کوم ورځ د لسم محرم پرې ورځ باندې یو انسان په خپل اولاد باندې په خپل اهل باندې د رزق فراخي راولي د رزق توسع راولي یعنی د عام ورځونه په د باندې پرې ورځ باندې خوشي زونه خوري الله د انسان پر رزق کې برکت ورچي او نو کپدې امید باندې یو انسان په خپل کور کې هغه د نور ورځونه یو اعلی غوند کې شی پوخي نه دغه ضعیف روایت مطابق الله تعالی د انسان په رزق کې کوم دینو برکت ورچي د دین اخو نور رسومات چې کوم دي هغه قطع کول پکار دي الله فرمایل چې تاسو پرې میاشتو کې پرې محترم میاشتو کې په خپل ځان باندې ظلم مکوئ نو د انسان فطرت داره چې اکثر دراسه محترم ورځو کې داسې محترم میاشتو کې
دا بخپل ځان باندې ظلم کوي یعنی مختلف قسم رسومات پدې کې چې دی نو هغه رایج او بیا ولا تظلموا فيهن انفسكم تاسو پرې میاشتو کې په خپل ځان باندې ظلم مکوئ شیعاګان حضرات بیا په خپل ځان باندې څومره ظلم کوي پرې کې ځانونه وهي په چړو باندې ځان وهي او سوچ او لوی کارنامو کې نه هغه په خلکو کې بیا ډېر زیات لوی مقبولي ګوري تیر کال یا بل کال یو کس راغی وړو کې ماشومه لوري د خپل کور راوړه او احتجاج کې چې کم دی نو خلکو ته زه امام حسین په باره کې را قرباني کومه نالوري سملوله او چړی پرې راښکوله ذبح کړه دا د هغوی یو خپل عقیده ده او بیا خلکو هغه ډېر زیات لوی تصور کوو چې را د امام حسین رضی الله تعالی عنه دپاره هغه چې دی نو دا لویه قرباني ورکړه نو تاسو که هغه کتلی دي امام حسین رضی الله تعالی عنه لکه الله شهادت ورکړه نو شهادت خو د صحابو هغه تمنا او خواهش و دا خو به خو د خپل ځان لپاره احساس چې کوم دی نو دا ګڼه دا خو به د یو فخر خبره چې کوم دی نو دا ګڼله والصحابه کرام شهیدان شنو دا نه چې ته ماتم کوه په هغه ورځ باندې ځان چې کوم دی نو هغه وه دا خو د هغوی د احساس خبره او صحابو ته تاسو ګورئ واقعات موجود دي زنانه واقعات وګورئ نارینه واقعات وګورئ ماشومان واقعات وګورئ څومره لوی لوی قرباني چې کوم دی لوی لوی قرباني صحابو چې دی نو هغه وکړه او شهادت یې تمنا وه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ګډ صحابي دی یو ګډ صحابي دی نبی علیه الصلاة والسلام د جهاد دپاره اعلان وکړه څلور زامنې دا بالکل نوجوانان دي عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک صحابي ضعیف صحابي کمزور په خپل باندې ګډ څلور زامنې جهاد ته تیار شول وس دی چې ګوري چېرې دا زامن خو په خپل ځای باندې زه خو هم د پیغمبر علیه السلام یو امتي ما زه خو هم آخرت ته ځم زما هم شهادت خوښ دی نو ده هم کډې بار کړې او ځان یې چې کوم دی نو سنبال کړی جهاد دپاره کله چې جهاد دپاره ځان سنبال کړه نه ښځې پورې وخندل نه ده ورته یې ولې وی ما ته پته راته خو ضعیف یې کمزور یې ګوډې په خپه باندې ته به اوس بیا راتښتې بس ده ته را خبره لږ سوری غونته کې ودرېده دروازه کې چې وته لاس یې پورته کړل خدای پاکه شهادت راکې خو د شهادت نه وروسته الله زما لاس چې کوم دی نو زما د علاقې ته بیا مه راوله په لاړ جهاد له او چې کله شهید شو ښځې ته یې پته ولګېده چې خاوند عمر ابن جموح رضی الله تعالی شهید شو لاړه پسې او د هغه لاس چې کوم دی نو دی بیا مونده په میدان کې چې شهید شوی دی نو د هغه لاس یې په اوښه باندې له پاسه چې نو دا وتړه چې کور ته ویسم دلته کې صحابه مجاهدین د خپل جهاد به جاري ساتي هلته علاقې ته به یې بوځم خلک به ګور کفن وکړي دفن به یې کړي جنازه به وکړي عمر ابن جموح رضی الله تعالی لاس چې په کومه اوښه باندې وتړلی شو او اوښه یې راپاسوله او د اوښې روح چې کوم دی نو خپلې علاقې ته وګرځو اوښه به واپس چې کوم دی نو هغه طرف ته تله ډېر زیات وسو شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خبر ورغی د الله رسول عمر ابن جموح رضی الله تعالی لاس چې کوم دی هغه شهید شوی لاس په اوښه باندې وتړلی شو ښځې بیا یې هلته ګور کفن دپاره خو ښځینه چې څه وجه ده نبی علیه الصلاة والسلام وکتل اوښه نه ځي رسول الله مبارک د ښځې نه تپوس وکړه وی دی چې راته څه خو یې ویلي نه و څه عمل خو یې نه و کړی وی دروازه کې ما ورته صرف دغه خبره وکړه او دروازه کې د لاس پورته کړی و چې الله د شهادت نه وروسته زما لاس زما علاقې ته هم راوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل اوښې ته اجازت نشته را نه ځي هلته کې د الله په لاره کې مجاهدینو چې کوم دی نو په لاره کې هلته کې دفن کو علاقې ته چې کوم دی نو لاس رانغی د صحابو خو تمنا دا وه رسول الله مبارک که لوی صحابي دی که وړوکی صحابي دی که زنانه ده که نارینه ده یو دوه ماشومان دي جهاد دپاره چې کوم دی صفونه برابرېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه کار به دا چې کله به د جهاد دپاره خلک راغونډ کړل نه بیا یو علاقه وه هغې علاقې ته چې به کله مجاهدین ور ورسېدل نو نبي علیه الصلاة والسلام بیا تفشیش شروع چې دلته کې کم نابالغه ماشومان دی او په خپل شوق باندې جهاد ته راوتې راتې واپس یو دوه ماشومان پکې ښکاره شول دی روان دی جهاد لځي یو لږ غونته کې دنګ دی او یو وړوکی دی د هغه نه ښه زیات ماشوم دی دا کم چې لږ غونته کې لویګاڼی دی نو دله اجازت میلاو شو زه دی خو البته لوی دی تلی شي جهاد له دا بل ملګری دی په ژړا شو چېره ما ولې نه لیږي نه خفه دی ده ته دا وویلی شوي ته چونکې ماشوم یې او دی ستا نه لږ لوی دی تا له اجازت نه میلاوي دا عجیبه خبره وکړې دی ماشوم ګوره جذبې د صحابو ته ګورئ او د صحابو لویه چې کوم دی تمنا به دا وه چې زه د الله په لار کې شهید شمه دا د هغو دپاره د احساس خبره وه د فخر خبره وه د ماتم خبره خو نه ماتم خو پې هغه سړی کوي چې کومې په شهادت باندې خفوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو پیر روان دی د حرم شریف نه لار باندې روان دی او د شپې او ځای کې پړاو قافلې واچو کله چې قافلې پړاو واچو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپې پاسې را او د عبادت کوي خوش صحرا ده خوش کړه بالکل سپوږمۍ را ختلې را رڼا ده او صحابه چې کم دینو دا ودري ایسو کوم نشته د دعا د قبلېدو دپاره ښکلی موسم دی یو ښکلی وخت دی د الله رحمت لاندینی اسمان ته راغلی وزدقه ټیم کې هر یو انسان هغه دعا غواړي چې کومه ده ته ډېره زیاته محبوب وي هر یو انسان هغه څه د رب کائنات ته غواړي چې کم د ده په نسبت باندې زیات محبوب وي وس داسې ښکلی د دعا د قبلېدو لپاره موسم ایسو کوم نشته کم چې صحابه یې ودري دی لګیا دی ولاړ دی سپوږمۍ رڼا ده د الله رحمت لاندینی اسمان ته او دغه ټیم کې اواز کېږي څوک غوښتن کې شته چې ورکم څوک استغفار او بخلي والا شته چې مغفرت نصیب کم عمر رضی الله تعالی عنہ څه دعا وکړه اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک ګوره زړه کې د ټولو نه محبوب څیز داو اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک خدای ما ته په خپله لار کې شهادت نصیب کړي بځای د زړه تمنا وه د زړه شوق یو او دغه چې کوم دی مقصود او مرام د صحابو هم دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دعا پر اسه ټیم کې وکړه چې په دغه ټیم کې د زړه د کومې نه دعا په بره باندې خیږي او رب کائنات رحمت د دعا په دغه ټیم کې دغه ټیم کې په انتظار باندې چې بنده څه وغواړي چې څه ورله ورکم الله یې شهادت نصیب کا دعا قبول کړه حکم ځای کې شهادت نصیب کا عمده میاشت محرم دی او درې محرم وړومبی تاریخ دی وړومبی تاریخ ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی سحر جمع راغی د سحر منځ له مصلی باندې چې کوم دی نو ولاړ د محرم وړومبی تاریخ د سحر منځ باندې ولاړ ابو لولو چې کوم دی هغه یو غلام دی او دغه یهودي غلام چې کوم دی او چاړه خصوصا په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پسې جوړه کړې وه او مصلی باندې عمر فاروق یې وموند راغی او په عمر فاروق باندې چې کوم دی چړې گزار وکړه او په دغه یکم محرم باندې عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو ځکه سوال کړو اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک خدای په خپل لار کې چې کوم دی نو مال شهادت را نصیب کړي ځکه په دغه شپه کې دغه دعا چې کوم دی نو دا غواړي خدای د زړه تمنا وه دا یې د زړه چې کوم دی نو لوی ارمان نه یو ماشوم صحابي هغه ته اجازت میلاو شو عزت ته جهاد د تلی شي دویم ته اجازت میلاو نه شو ته ماشوم یې ته نشې تلی نو دی ډېره ښکلې خبره وکړه ډېر ښکلی سوچ یې وکړه سوچ دا وکړه چېره دا زما ملګري ته خو اجازت میلاو شو ما ته میلاو نه شو راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي زما را ملګری چې دی دی اگر چې زمانه دنګ دی خو زمانه قوي او مضبوط نه دی زمانه تکړه نه دی زمانه پهلوان نه دی او که هغه ته معلومول غواړي د الله رسول ما دی په پرزول وروله اوس په پته ولګي که زه یې راواچولم زه یې کور ته واپس کړی شم که ما راواچو بیا چې ده ته اجازت میلاو دی ما ترې میلاو شي نه خو ماشوم او دا بل خلو کله چې ورالل نو دی بل ته وایي چېره تا ته خو هسې هم اجازت میلاو دی تا خو څوک پاتې کوي نه ته خو چې کوم دی هغه به جهاد لځي خو ما ولې محرومه کوې ما روانه چې ما ته ځان راواچوه بس هغه بل خو هم دا سوچ کوو چې که دی ما راواچي او که مې روانه چي ما ته خو هسې هم اجازت میلاو دی خو د ده تمنا ده د ده شوق دی نه مشر ورته ځان را وپرځو نه چې راوی پرځو نو کشر ته هم اجازت میلاو شو نه دی روان شو جهاد له نه پته ولګېده چې د لوی او د وړوکي تمنا ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو پیر یو زنانه راله او هغه زنانه په غېږ کې یو ماشوم بچی نیولی دی رسول الله مبارک د جهاد دپاره صحابه تیاروي صفونه چې کوم دی نو درستوي هغه زنانه راله او هغه وړوکی ماشوم نبي علیه الصلاة والسلام ته مخکې کړه الله رسوله څوک نشته په کور کې چې هغه تاله درکم او د جهاد دپاره ستا سره لاړ شي نه زما سره کور کې څه سامان او زار شته سوا د دې یو بچي نه دا یو بچی والا نبي علیه الصلاة والسلام ورته په دې بچي مونږ کوو څه دا خو د غېږې بچی دی وی مجاهدینو کې صحابو کې به داسې څوک چې د هغه سره به ډال نه دا زما بچی دی د دې ځای نه ونسي دشمن په ده باندې ګزار کوي او دی په دشمن باندې ګزار کوي د دشمن توره چې کله په ده باندې چلیږي زما را بچی دی او ته مخامخ به طور ډال داسې ونسي نو کله چې زما په بچي باندې ګزار د تورې ولګېد یو مجاهد خو به بچ شي که نه یو صحابي خو به بچ شي که نه هغه که روغ نو بیا خو به د الله په لار کې هغه وجنګېږي که نه داسې قربانۍ ځکه مطلوب د هغه هم دغه مقصود د هغه هم دغه
نو امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو. درې مقصد دا نه دی چې موږ په خپل ځان باندې ظلم وکړو، موږ په خپل ځان باندې زیاتې وکړو، موږ په خپل اولاد باندې په مال باندې چې کم دی نو هغه زیاتې وکړو. نو د دې ورځې فضیلت په خپل ځای باندې دی کې هم هغه کارونه پکار دي کم چې هغه د شریعت د منهیاتو نه دي، هغه نه دي کول پکار. کم چې اوامر دي، کم باندې چې الله رضا کېږي، کم چې هغه د الله په نسبت باندې د ثواب کار دی، الله په موږ له اجر راکړي. هم هغه کارونه پرې کې کول پکار دي. نور د فضولیاتو نه، د خرافاتو نه، د رسمونو نه، د رواجونو نه پرې ورځ باندې ځان ساتل پکار دي. بهر کیف دا د میاشتې فضیلت او د سبانه ورځې چې کم دی هغه څه فضیلت نور دومره ټیم نشي کنه. موږ به دې باندې هم تفصیلی بحث کړو چې امام حسین رضی الله تعالی چا شهید کا، اولی شهید شوی، کوفی ته چا غوښته، غداری چې کم دی ور سره چا کړی وه. دا ډېر اوږد داستان دی، بهر کیف نه هغه ستاسو سمجھ کې راځي او نه هغې ته دلته ضرورت ځکه نشته چې الحمدلله زمونږ علاقه کې نه شیعګان شته او نه تاسو پیژنئ او نه دلته کې هغه رسومات د هغو شته، ضرورت نشته کومه خبره کې چې موږ ته فایده لکه د سبانې ورځې اجر د روژې دغه شان د هغې کې د خرافاتو نه ځان ساتل همدغه مقصودي خبره وه. الله تعالی دې موږ له په هر ځای کې دا هغه اقوال او د هغې افعالو چې کوم دی توفیق را نصیب کړي چې هغه کم عند الله ماجوري د الله په نسبت باندې په هغې باندې اجر میلاویږي، د الله د رضا سبب ګرځي او د هر قسمه بدعات او خرافات او رسوماتو نه دی الله موږ په خپل زمان کې وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.